کبرا د خمینی سوکتے آیت اللہ کبرا دا بل سوکتے دا حجت اللہ دا بل سوکتے دا مجتہد شیعگانو کے مجتہدین دیری ہر وقت پکی ہر کل کی اقبل مجتہد ندغ شان سقف ناسا بعضو عباراتو کے سقف علی نسوار الشام دی سقف گردی دلیو پا نسوارا دشا دا جملہ معترضہ دا صفت دے مناتو یحدث دی بیان کے نکو صاحب خبر کے دا کانا نو دا یحدثو دویم خبر دے انکا دا مستقل جملہ شی وکار ناتور ابن ناتور چو دی خاون دا الیو خاون دا حرقلو و سقوف پا نسوارا شام یحدثو دی بیان کے دا دری احدی دی و دی بیان کی چاہتا ظہوری تا فدمشق کے انا حرقل حین قدم الیا حرقل بادشاہ چی الیا تراغ بیت المقدس تا دا نظر پا پورا کولو کی اصبح یوما خبیث النفس یورد سابق یعنی سار شو اور دا طبیعت خراب و بوٹو طبیعت گنداو فطری لیتاو فقال بعضو بطارقته بعضو پادریانو ورطوی بطارق دا بطریق جمع دا پادری نادو سقف تلان دی حدستان کرنا حیاتا قربان ستا شکل ناشنا گنو من منگا ناشنا گنو وزا ستا ناشنا گنو سیب خیر خودی طبیعت خراب حیعت وزا رفا استن کرنا ناشنا ناشنا گنو منگا ستا وزا رفا مخی بحشاش بشاش پی خندل بده من دی طبیعت بودت رنگ پی کرے ناوالے قال ابن ناتور وی وکان حرقل حزاء او حرقلو کاہن ینظر فی النجوم قتل بے پستورو کی یعنی نجومی مو کاہنو دا کہانت شیطانی او دستورو پواسطو نو ظالم بچی دا نقلی علوم ماہر و پخوانو کتابونو دا دستراس دا نجومیانو دا کاہنیتو دا خبرو یو سلوی قسم دا خبری دی دا غیب و دا کشفیاتو سره چه تعلق لرے نو دی نجومی ستور تا بے قتل دشپی او دا غیر بے مستقبل حالات معلومون دا پا شریعت کی نشتا انو پا دی عقیده ساتل پکار دی خدا دا دی عقیده وا ستور تا بے قتل نجومیان اوسم بعض افغانیان فی دا مردار رواج دیر دی لا سنے جو اکلی پا دی دیوانون ماہر نجومی فلان کی افغانی کسوک 10 معلومین را دیشی 10 تراستے ہوئے علیک اخپل 10 دان لمعلوم کا چٹولو مربدا سے سپیرے گئے سروز بے خکی گی دل تماتا چوئی بے زمان تا تخلو او خلق نمانا کرمائے پام کرائے ورنشی کسوک نجومی لورا گئے عقیدے دا اگا پا قول لرلا نو حضور مبارک دیر صح حکم کر منتا کاہنا فصدقوا فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد نو نجومیانو باندې عقیده لري په کهانت عقیده لري په دې مرغو عقیده لري دا پنجري ساتلي پنجابیان او داسې کتاب ځان ته خېش لیدلې مې دلې او پیګین پنا لوړې خې اکثر او سړی ته شیخ دې خواراش زمون طالبان خو ساتلې دې زر دوک کی چې دا سړی خدا سي وینو څه چل به پکې نو پام کرے ورنشے وکان دیو کاہن او قتل بے پستورو کی یعنی دستور نوے حالات معلومو فقار لهم دی قوم توی بطار قوم تحین سالوہو چھ دیتی تپوسو کچھ قربان سیب دی طبیعت دی ولی خپا دے ندی ورطوی پا جواب کی انی رایت اللیلتا ما بیگا قتل حین نظرت فی النجوم چستور تمہیں قتل ملک الخیطان قد ظهر زوینما چی بادشاہی دا سنت قوم را سرگندی دن کے دا یا سرگند شو دا سے قوم بادشاہی سرگند شو چی داغی علامہ دا چی خطنے کئی عیسائیانو ہر دن کی خطنہ و دا ابراہیم علیہ السلام نا پس و عیسائیانو کی او سریر آغل سین پالا توی پانگرے دیکھ اور ابے کی ورطا بولس ہوئی
یونانی اصل کې یهودی به عیسائیت قبول کو هغه د عیسی علی السلام هغه فطری طریقې او دین هغه ظالم ټول بدل کړی نو دا موجوده عیسائیت د سنت پال د مولس نو د سنتین بند کړ کني عیسایان ما ته د ابراهیم علی السلام نه پس چې څومره پیغمبران راغلي دا ټول دین کې خود نه لکه الله امور د فطرت دی نو عیسایان وسنه کوي او يهوديان سنتي کوي اوسم کوي يهوديان هغه نه پرېخي او عیسایان باندې سنت پال پرېخاو بولس نو ته رسول مې بولس او رسول سنت پال مقدس پال بولس یو قوم دې چې را روان دي د ستورو نه معلومه کړه دا غي بادشي را روان او علامه دا چې غي بسنتي کوي دې څنګه معلومه کړه شارحین سوق سوي الکه موږ په څه پیګو نه په تاسو پیګه دا خو د نجوميانو خبره په کې سوي چې قرآن د علویین راشي په برج دلوا کې برجونه پیګنه حمل ثور جوزا شوطاره ست سمبوله میزان عقاب قوس دلوی حوت نو دلوه کې چې قرآن د علویین راشي علوی دریست اولی زحل مشتری و مریخ اولان د بید بدی او تعارض او زهرا او دو نیرین دی نور اسپومه تا نیرین وی او دی تعارض او زهرا تا سفلیین وی او دا غین برد دریشی دی اغی تا علویین وی می قرآن دا علویین زحل و مشتری او مریخ نور پسې ده نور سلورم ستوره ده نو دا پخوانو زمونږ علم حیات کې و ستوري یادوي اوس یو د ستو رسول دا عام ستوري زمونږ علم حیات کې دا پاتم اسمان کې فلک اطلس کې فلک لاندې اتم کې نو هم به خالی ده فلک الافلاک او فلک اطلس نو دا اتم ته فلک ثوابت وای نو دا ټول ستوري په اتم کې دي دا یو ستور تر ومه پورې دی دا د پخوانۍ ریاضي خبرې دي ګورې د شریعت نه دی خدا زموږ ریاضي هغه کې وایي تصریح کې وایي شر جرمینی کې وایي بسباب کې وایي کورسو ساوزو سیوس کې وایي دا مینې وي که نه نو دې کې دا خبره او د اوو سیارو د وجه نه دوی د اوو اسمانونو قایله دي او بیا دا ثوابت د وجه نه د اتم او بیا دا خالق چې هغه ټول عرص ګرځي هغې ته فلک اطلس وایي او فلک الافلاک وایي دومره سات کې چې د انوار قرص کاري ریاضي وایي پنځلس لکه میله مزل کړي فلک الافلاک نو هغه ریاضي مونږ چې وایي په مدارسو کې نو دې ته د ابرخس فلسفه وایي ابرخس ته دې قایله ده چې ټول عالم لکه د پیاز په شان دی مینس کې ځمکه ده دې ته مرکز وایي او بیا ورپسې اوبه دي بیا هوا ده بیا اور دی اور نه پسې ړومبي اسمان دی هغې کې سپومې ده او د هغې څلور حصې دي د ړومبي اسمان بیا دویم اسمان دی عطارد بیا دریم دی هغې ته زهره په هغې کې د ماښامې ستوري بیا څلورم اسمان کې انور دی بیا پنځم کې مریخ دی شپږم کې مشتری ده اووم کې بیا زحل دی بیا زحل نه پس اتم اسمان دی ټول ستوري په هغې کې دی ستوري څومره دي نو بسباب کې وایي 15,000 ستوري بیا نهم اسمان قالي دا د مرکز فلسفه دا موجوده فلسفې سره ټوله غلطه ثابته شوه دا که په سپومې خلک کیني نو کوم ځای په اسمان کې ننوتی ده نو دوی وایي د اسمان کې داسې ده لکه میخ چې په دغه ټک دی اسمان ګرځي نو دا ورسره ګرځي نو هلکه سپومې باندې خلک کیني د سپومې نه بر هم ځي چاپېره د سپومې نه تاریخ نو دا فلسفه غلطه ده اوس موجوده فلسفه دې ته فیثاغورس فلسفه وایي نو فیثاغورس هم پخوا یوناني تېر شوی دی خو هغه ته د لویو خلقو دغه حاصل نه شو حمایت نو د هغه فلسفه معدومه وه صرف اقوال به نقل کېدل په کتابونو کې اوس هغه صحیح ثابته شو
خدای الله د شریعت د دې علوم سره تعلق نه نفیانشته نه اثبات ها یو څه چې د واقع سره مطابق شریعت ته انکار نه کوي نو موږ نه اثبات کوو نه نفی کوو ځکه زموږ شریعت قرآن او حدیث دا بیان د امور تشریعیه او د پاراغله د نه د امور تکوینیه او د پار دې ته تکوینیات وایي پیغمبر دې د پار نه راځي پیغمبر د تشریعیات نو کومې دی ویبو کني نو وای یو سره ویز اسمان دغه توفه سپمه نو مې نفي کوي مې اثبات کوي چې خطلې به کني لکه سره وی سواد کې د زمرد کان سره ګند شو اوس ته غټ کا پرشه ځکه چې قرآن کې او حدیث کې دانش نه دا قرآن او حدیث ته د علوم سره تعلق نشته که زمرد کان سرګند شو په منګوره کې او کنو شو کو سچالي دلی وی پکې نو ټیکتا او کني نو نه وای سوکرا ولا شي چې په مومند په غرونو کې زمرد سرګند شو بل ورته چپ شکا پرشه نو دې سره د کفر تعلق نشته ها د کفر او د ایمان تعلق د تشریعیات سره نه د تکوینیات سره مې نفي کوي د بعض خمقل مليان نه پیږي ناغي په منبر بناستو په افغانستان کې په قبایلو کې کچاوي داسې نه کا پر نه دا کالج الکان او سنس چې سو په یغي وې د دې سوې د خلا واقعیت نه انکار کوي شریعت دې ته وایي حقیقت کې دا غلطي بده دی مولا چې دې پويږي نه د شریعت په قواعد نو په جنگ اخبار کې رااله د کوواټ یو مولا چې چاوي سپومه تاسو کو ختم نو خزه په طلاق شو او دې مرتد شو انا کدا ولې او دې اخبار ته ورکې د ناور بچي او زمونږ علاقه کې یو مولا نو مې دا تنالم پیژنې تاسو کدا داسې چې وینو کافر شو لکه دې سره د کفر سره تعلق دی سپومه ته سره ختم نو څه چلو شو چې خلک ویني 15 کروڑه خلک 6 کروڑه خلک ویني چې دا روان دي او مسلمانان کافران د مختلفو ملکونو خلک پر صدګاهونو کې ویني او هغه الته پسپونه ګرځي جنډه په خخای آلات په لګي نو دین اول دا سی وایي چې خدای او رسول دا انکار دي خدای په زور خلک کافر کوي اما کله د دې شریعت سره تعلق نشته که څوک قتل کوي نو قتل شیاطین به قتل مخکې اسمانونو ته کنه وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نأخذ منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا نو چې اسمان ته شیطانان قتل نو د یو بل شیطان قتل سپومه ته عمل ممکن دی د یو جهان نه بل جهان ته سړی لاړ چې نو دې کیسه چلا شو نو متواتراتو کې پراویانو نه بحث میدان ورته ویلو او د متواتراتو د ایمان سره تعلق نشته نو د متواترات او مشاهدات چې ټول خلک یې پاکستان کې عربو کې عجمو کې مخالف او موافق ټول ورته مبارکي ورکي ګوري ورته نو بیا سړي نو دې سره د کفر او د ایمان پیګه په خبرو کنه اسنه چې تاسو د دین په داسې شکل کې پیش کړئ چې خلک د خدای او د رسول الله کلام نه انکار وکړي یا پاری کافر شي نو د دې بدا په افغانستان کې جاریبا تصریح ویلی و شر چغمینی نو تصریح که خدا چې د اسمومه اسمان دلان دی دا اور طبقه دا یا اهلیلجی دی یا شب اهلیلجی نو په اور څنګه تیرې ده الکه تا تا چا چې لاندې ته اور دی داریا په علم حیات کې دا او عربی کې دا نو هر شي چې په عربی کې هغه صحیح تصریح ویل نه کنه نو به خو اسمان چې دی هغه ګوند دی نو دیم اسمان خو هغه سره نقطه دی لکه د پیاز پشان الکه دا خو د شریعت نم خلاف شریعت کې خو اسمانونه ډیر چتي او دروازې دی پکې او حضور مبارک خاتل او دستور ټول کته دی ابن عباس وایي دا د قدرت تاریخ منو تارونو باندې ځوان دی او لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح دا چت په پکوخ کولې دا پکې خو چت کې نه نوته نه نو دې په اړه ته دا نشته په اړه چې نجوم باندې زموږ عقیده نشته حضور پاک په نجوم خدای درو غرض لپاره پیدا کړی
د قدرت نخلی لارې په معلومه وي اخکلی دوالی دا اسمانو او که دین علاونو نجم کسی بستو یو زیشو یا نشو نسو چلو شو خدا دا نجمیانو عقیده وا چه اقتران دا علویینو پا برج دلو کراش و برج دلو مایدی دا دی پا عقیده که نو ضرور سی انقلاب رازی پا دنیا که نو دا غین معلوم اکڑا دا سنگه معلوم اکڑا مو خدا نویل علم نجوم او نپی پیب او نپی عقیده لر خدا دوی چه ما بیگا نجوم کتل ناغین معلوم شد چه دی خواب باسی را روانه اوز دا طالبانو یو سوال دی چه دا شیع غلط تی نو سر بخاری کی ذکر نو بخاری خو نقل کفر نو آشد دی خود ابن ناطور کلام نقل کئی دا سے نوی چه دا حضور مبارک نبوت منگا پا نجوم معلومو دا خود آگئی کلام دی دا بوتانو آوازونو خبری بدل راشی دا بوتانو ذکر براشی نو دا مطلب دی چې دی مونږ د بوتان منو قرآن شریف کې د فرعون ذکر دی د شیطان ذکر دی او د بوتانو ذکر دی نو ذکر سره خو قباحت دی او شي نه راځي نو د ذکر کوي ابن ناطور چې بادشاہ داسې نجومیو ټیک تا او کاهنو په دې غرض نه ذکر کوي چې مونږ په عقیده ولرو یې حجت شرعي ګڼو نو ما ته یو خبره د خیرې په شکل یا الله رې دلته چې شریعت د تکوینیات سره نفیان تعلق لري نه اثباتن من نفي کوي نه اثبات کوي اثبات ولې کوي چې تا ته علم نه او نفي ولې کوي چې په به خدای او رسول ته منسوب کی چې خدای ویلي دا سينه راولې رسول الله ویلي چې دا سينه راولې ځان به خلک تزيبو کی د خدای د کلام چې کوم خبره نه درځي ما ته نه معلوم بس حضرت علی سے بھائی ویکلم الناس بقدر عقولهم اتحبون ان يكذب الله ورسوله خلق سره دمر خبره کوي چې سمرا غي کیږي دام خوخه ده چې د خدای او د رسول تکذیب وشي یو مولا دې زموږ د پښتنو د علاقې او نږدې او مشهور اوس وفات لیکن چا وی داسې شنو بس دا داسې شو ولې وې دا ابي اخباراتو ته ورکی او کوړه مولا ولې ورکی چې نه پیږي په خبره نو خلق بدر پور خان دې چې مولا دې ته وي چې د واقعاتونه خلق یې ویني مشاهدات د لیدو سیز د اودا بدیهیاتو کې داخلي او ته انکار کې دا څه وایي ما ته نه معلومه زه په نه پیګم بس دا ما ته جلال آباد کې ویلي رکاده جلکان اما ته معلومه ده بعض شیخان قمقن مولیان چې هغه په تصریح ایمان لري ځکه چې په عربی کې او په مدارس کې ویل کی او په شریعت چغمینی ایمان لري لکه تصریح شریعت چغمینی څه ده دا شریعت خبرې ټول دروغ دي اکثر پکې دروغ دي علاوه د شفق او د دې مسائل نه چې دا فائدہ لري نور د هغه دوایر او اشکال دا خارج المرکز دا داخل المرکز دا نور کې سلوه زیری دا اسپومه اسمان کې سلوه سیدو دا نور هغه کې دی سیدو فلک ثوابت دا شریعت کې نشته او شریعت کې خدای و اسمانونو ذکر او هغه آتش ته وي دا نه وي او دا نه وي هسي چې راجمه کې نو سړي است جوړي کی دا مې تصریح او شریعت غمینی خبر وکړي په هغه باخیره نه نه اوس مې بزي عربی کې موږ یو مدارسو کې نو تاسو فلکیات کتلې نه پکې باونه فی ان الفلک لا يكمل الخرق والالتيام دا هو شریعت نه خلاف ده باون فی کذا وکذا ابطال د جزئیات جزاء چې په صدرا کې ده دا شریعت نه خلاف ده شریعت د جواهر فرض او قائل ده او وی فلسفه نه مانی نو دا خو فلسفي کتاب دی موږ څه کوو پته نه اوس حضور پاک په انسان چې خوري شي د دغه دومره جس پاتې کېږي د ملا پتیر کې یو جوهر فرق چې دا جوهر فرق تعبیر زماده ښه دومره جذب پاتې کېږي چې هغه سره به بیا ټول جمع شي د ملا پتیر کې اخیری یو جس پاتې کېږي چې ټول اجزاء منتشره د انسان د قیامت پر د ټول هغه تراجم شنو انسان ته جوړ شي امنه يركب الخلق موږ د جواهر فرض او قائل دي او تصریح صدرا مولانو صدرا پشپغو دلایل ابطال د جزلات جزا کړ او دیسو شیعه کټا
صدرام تسری ماتن شیعه شری چغمینی ماتن شیعه خلاصة الاسلام مولا شیعه نو شیعگان سی میر باقر داماد شیعه افق مدینی چلی کرد ہدایت الحکمت مولا شیعه میں بزی شارح پخپل مسلمان دے میں دا متنی چلی ہدایت الحکمت دا شیعه مفضل ابن عمر علی بحریک دا می دی پور ارتوی چی نجوم و کحانت دا غیبی علوم و دا ابتلاع زرعی دی خو شکی دی وهمی دی سلوی قسم دی دا زرعی دا کحانت و دا نجوم پرسته و دا لاس معلومولو دا خط معلومولو دا ستور معلومولو دا وهمی دا غیبی علوم دی قطعی ندی نو دا پا دا خپلو تجربو سر معلوم اکرا چه ما بیگا ستورو تا کتل نو دبستوری دا شارحین وی عینی مولا چه دبستوری اقتران دا علویینو پا برج دلوه کی چه آغا برج مایی دین معلومه که چه قوم بادشی را روانه دا چه باقی قوم علامه دا چه خط نبای سنگه معلومه کرا منتنو خبر زکر نم نجوم ویلی دی و نپی پی و نخل کفر نباشا نو وی بادشاہ چې زکه زر طبیعت میں خفه شو چې په ډیر مشکل او په ډیر تکلیفونو می دوباره ملک غشته دي او ډیر قربانی ورکړه اوس ته یو بل قوم بادشاہ را روانه ده نو مطلب دا چې د ما د ملک معمولی سیده ایسا نو خپاو او دم د خمګان خبر فمن يختتر من هذه الامه اما ما موجوده خلق پدې موجوده خلقو کې سو خود نه کوي ناوی ورطوی قال لیسو یختتنو الی الیهود دی وقت یهودیان فتنکی عرب غین پیجاندن لیکن عرب جزیرت العرب کی فقط او قبائل قومونو نی چاہتا تحصیل معلومو نی چاہتا عادات معلوم نا عام خلق سر ایسا واسطا نا عرب خود اسلام عرب کروی او قرآن عرب کرل او حضور مبارک تلوی قوم جوڑ کہ عرب شعب نا پیجاندن ایسا دو نو دا عرب عزت دا قرآن شریف دا وجنا او دا حضور مبارک دا وجنا نو یهود خو معروف قومو نو یهودیان کئی قارو لیسے اختتن یهودیان اسم کئی مانتا ہوئی گیرم پریدی او پادیانو عیسائیانو گیر ختم کرده ولا یهمنک شانهم داغی پروا ملارا گیره پر خودل پا خسالو دا فطرت ابراہیم علیہ السلام او غیزان تا پا ملت ابراہیمی ہوئی او خدای وین اول الناس بابراہیم الذین تبعوه والذین آمنوا وهذا النبی والذین آمنوا ابراہیم مانا ابو الجمهور دا قومون اپلاح ذکر چې څومره پیغمبران راغلي دي دا هغه نه پس ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې واجعل لي لسان صدق في الاخرين ټول قومونه چې څومره راغلي دي هغه ټول د ابراهیم علیه السلام قائل دي او دا هغه د نبوت اعتراف کوي او د مشره او د عزت يهوديان عیسایان مسلمانان هندوان سکان ما د ابراهیم علیه السلام قبر سره لیدلي هندوان نازي سکان نازي یهودیان نازی عیسایان نازی ذکر دا طولو پنیز محترم دے نوئی پا دے امت یعنی پا موجودو خلقو کسو خود نکی یهود کئی بیا غیورتی فلا یهمنک شانهم پروا ملر دا معاملی دا یهودو اس پہ دل طول مرکو وقت بلا مدائن ملکی کا پیغام لے گا حکم لے گا خاریو دا ملخ پلتا فلیقتلوا من فیہم من الیہود چی ملکی جسم یہودیانی بس بیغم بشتے یہودیان ولک خو خواروار اسم دلک ظالمان یہودیان خپل دین نخوارای اغیوی زمون دین زمون پور مختص نو کسو زان پزور یہودی کئی نو آغتا آغا حقوق نور کی چکم نسبی یہودی وی ذکا اغیوی من دخلی زامنو وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق
یهودیان خدای پاک د پیغمبرانو اولاد او د خدای اولاد ګڼي، هغوی خپل دین نه خوروي. موجوده دنیا کې لږ دي خو د ټول جهان د قومونو نه مالدار دي. کارپتیان دي، اربم نه کار. نو د دنیا قیمتي څیزونه د هغوی په لاس کې دي، کارخانې، مصنوعات. نو دنیا د هغوی قبضه ده. دا بینکونه او د بین الاقوامي بینک، ورلډ بینک، د دنیا ټول بینک د یهودو دی. د پاکستان نه قرض ورکوي د نور مردارو له، نو په سود باندې سود دی، په سود باندې سود دی. نو دا قومونه خوارېږي او هغوی مالدارېږي. نو د امریکې په سیاست هم قبضه ده، ځکه نن زمانه خلک په پیسو پسې روان، په پیسو غر سوری کېږي، سړي پې اخیستې کېږي، لیډران پې اخیستې کېږي، بادشاهان پې اخیستې کېږي، حکومتونه پې بدلوي. نو دا خلک اړه راڼه بي بي سي دا د یهودیانو کمپني ده، کارپوریشن ورته. نو دنیا کې دا ګډول لا ګډول کې. نو چې کوم وخت حکومت نو 1882 کې په پیرس کې د دوی دا غټ غټ کبرا راجمع شو، 140 نفر چې په دنیا موږ څنګه قبضه کړو. نو 3 تجویز یې پاس کړ. یو خو د دنیا د مالدارۍ دا قبضه کې پیسو په دولت، دین دنیا نه خلافت ختم کې، جمهوریت پیدا کې. نو جمهوریت کې به یو سړی خراشي او زمونږ د طبیعت ته خلاف نو بل براولو، نو چې بل زمونږ خلاف بل براول. دا موجوده جمهوریتونه دا ټول د یهودو پیداوار، د اسلام کې دا نشته. دریم دا ده چې لیډران به قبضه کوي او مالداران به قبضه کوي. نو دا د هغوی منصوبې دي. نو دنیا په دولت د هغوی قبضه ده. دا قیمتي مصنوعات دا د یهودو دي. زمونږ په پاکستان کې باټا کمپني د یهودو ده، دا سپلای او پیزار چې جوړوي. لیور برادر دا داروګان چې جوړوي دا یهود دي، او چیرې پالش د یهودو دي، ډالډا غوړي د یهودو دي، او دا صابونه لکسو دا د یهودو دي، او بل سنم د عام د یهودو دي. دا ټول دا د هغوی دي ظالمان. او کوکا کولا، پیپسي کولا او سیفنپ دا 3 واړه کمپنۍ د یهودو دي. نو اوس که پاکستان کې جوړېږي خو هغوی له به پیسې ورکوي، ځکه هغوی دا قانون پاس کړی دی چې کوم قوم یو څیز ایجاد کړي او بل څوک یې نقل کوي، نو رجسټریشن د هغوی په نوم نو پیسې به هغوی له ورکوي خامخا. نو دنیا کې چې څومره څیزونه څوک جوړوي او د هغوی نقل وي مثلا، نو هغوی له به خپله حصه ورکوي. نو په مفته کې پیسې ونه راځي. نو دنیا په اقتصادیات یې قبضه ده، د دنیا په سیاسیات خلافت یې ختم که په ترکو کې او په هندوستان کې. خلافت عثماني کې موږ له یو حکومت راکوړو چې دومره تا باندې قرضې دا موږ ټول اخلاص کړو او $50,000 به هم درکړو دینار. هغوی نه که دلته اوسېږئ د رعایاو په شکل کې خپخه کنې د نوي حکومت دغه شي. نو چې انقلاب یې پرې راوست امریکې او برطانیې وروسته وایي زموږ پکې خپل حکومت یې وي ډېره ښه ده، نو ځان له اډه جوړه کړه. فمن يختتن يهود دير شيطان قوم دي. فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شانهم. پروا ملا ځان بیدار لرئ د دنیا په فتنو، ځکه تاسو عالمان یې، د مستقبل مشران یې، د قومونو راهبران یې. نو چې درته د څه پته نه لګي نو بیا به څنګه مشري کوئ. وقت بنا مدائن ملک کا او حکم لے گا خاریو دا بادشاہ خپلتا فلیقتلوا من فیهم من الیهود. یهود ملکی ذکر یهود شرارتی قوم دے. ہٹلر پا جرمنی کی پلکون مڑکر آواز ہے سورت اسراء کے اول کے را دے. ثم رددنا لکم الکرۃ سنہ دے آیت. قالوا ليس فبيناهم على امرهم. یعنی بادشاہ د دې څه جواب ونکړو چې ښه یا نه، خو فکر یو. نو دوی په دغه ورځو کې چې دا خبرې کېدې چې د یو قوم بادشاهي را روانه ده او علامه یې دا ده چې ختنه به کوي، نو دغه ورځو کې دا د قصې مخکې منظر دی. نو خط د حضور پاک باندې ورسېد او بیا دا سوالات او جوابات شو. پرون مونږ چې په سبق کې ویلي دي الحمدلله.
فبینهم علی امرهم دی په خپل معاملې کې مشغول دي په دې جشن او په خوشحالو کې اوتی هرقل برجل راوسته شو هرقل ته یو سړی ارسل به ملک غسان را لګلو دلره ملک د غسان عرب قومونه دي دای سایان شو اوس دا دحیه ابن خلیفه دی او قبل څوک دی نو دا پورا یقین نه دی چې دا بل سړی دی علاوه دا دحیه ابن خلیفه نه یو عربي ورته راوست او به د دحیه خط ور رسېدلی رسو او که دا خود دحیه دی ځکه د مخکې خط نه خو معلومېږي چې دحیه تللی والي د بصرا ته او بیا د بصرا والي سره د خط نه بیت المقدس ته ولېږه او دې نه معلومېږي چې ملک غسان یو سړی راوست او بادشاہ ته وی دا عربي دی او دا خطنه کوي وی ګوره چې وی کتل وی د دې قوم بادشاہ روانه اوس دا څوک دی د دې څه پته نه لګي چې څوک ودا همدغه د هیم خلیفه کللی دی او قبل سره ځکه دا ملک غسان ورته رالیږل غسانی قوم دی تبوک د اردن علاقه باندې د هغې حکومت او د دغه تابع درو که تاسو لاړئ اردن ته نو بعضې د لوبو میدانونه دي د هرقل د زمانې بصر الحلیل کې قلعه ده د هغوی زړه او ما په اردن عمان کې د هغې د لوبو زول او سړی چې به یې وجه که نه دوی هم په دغه باندې ورته ناست و په پوړو او هغه سړی به یې هغې ته ورغورځو او هغې کې داسې سورنګونو د بار نه هغې ته به یې زمري یا سپي را پرېښوده دا سړی به یې پیشو دوی به ورته خندل نه به هغې ټوټې که دوی به په دې طریقه به یې سړی وجه خپل مخالف هغه اوس هم شته که عمان ته لاړه هغې ملعب دی د لوبو میدان لاندې ځمکه او ورته داسې د پوړو دغه ځایونه جوړ دي د تماشه او سورنګونه دي پکې نو سپي زمري دا به یې را پرېښوده او سړی به یې ورته ورغورځو دوی به تماشه دا شکیان په حلب کې دي حلب دا متنبي دا چې ذکر پکې راځي په حلب ښار د ترکو سره نږدې د شام نو هلته یو قلعه ده نویا او هغې کې یو کوی دوه دي دا چې خلک به یې وجل که نه دا کوی ته به یې ورښکته کړه پانسي خو نه وه نو هغې کې به داسې اسمان ورته ښکاري نور په رسۍ به یې ورښکته کړه دلته به یې رسۍ کټ کړه نو که جمدې به یې ساته خو ډوډۍ به یې ورغورځوله او که جمدې به یې نه ساته نو هغې کې به مړو جیلونه یې داسې سخت داسې جیلونه د ظالمانو دیوالونه دي هغې کې نه ورسته داسې سورنګ بس هغه د ورننه وستو نه پکې برانډه شته نه کوټه شته نه هغې کې به پراته نو د لوږې او تندې نه به مړ شو دا به لاړه شي ابراهیم تیمي حجاج بن یوسف جیل ته اچوله نو جیل کې مړ شو د لوږې نه جیلیانو د دیوال نه راوغورځو بار نو پخواني بادشاه ډېر سخت ظالمان نو ملک د غسان یو سړی راولېږه بادشاه ته ځکه هم خبر شو چې بادشاه یریږي نو چې دا وګوره صاحب دا د عربو یو سړی دوی سنتي کوي نو بادشاه وی ګوره سنت دی که نه دی فنظرو الیه چې وی کتل فحدثوا انه مختتن عربو به د حضور مبارک د پیدا کېدو نه مخکې سنتي کوله ځکه ځان ته په ملت ابراهیمي وایي ابراهیم علیه السلام نه سنت شروع شو ابراهیم علیه السلام د 80 کاله عمر کې ځان په تیشه سنت کړی دا بخاري شریف کې راځي وسأله عن العرب تپوسو کته د عربو فقال هم يختتنون يا غيم سنتي کوي فقال هرقل دم وقتوي هذا ملك هذه الامه قد ظهر چې ما خوب کې دلو یا په کهانت کې اب بادشاہ د دې قوم د چې سرګند شو د دې قوم بادشاہ ثم كتب دا د قصې اخیری منظر دی دا خبر او شو به د حضور خط ور رسیدلې به مجلس جوړ کو او به تاسو کړی دا لس او جوابونه او حکمتونه بیان کړی نو چې دا شور جوړ شو کنه نو دې تخوی اوزه دیش کسان لاړ او ابو سفیان وای شهر د حضور مبارک نومې واش چې دا هغه معاملې خو ډېر لوی شو دا هغه هیڅ نه غواړي هغه وخت ور سره سو
دا روم بادشاہ دی لري یا وخت نه یقین نه چې دا دومره ښکلي تپوسونه چې دوی کړل او ټول په هغه کې موجود دي نو دا پیغمبر دی خو دې خپل قومي رواج او خپل د دنیوي جاه و جلال او د خپل مشرۍ د وجه نه مسلمانېده نه حتی کې چې فتح د مکې کې ورته خدای هدایت کړی هغه هم مسلمان شوی په زور یعنی باطل ناخواسته بیا وروسته مخلص شوی دا ذکر وی ادخل الله علیه الاسلام وانا کارح زه مسلمان شم خو اسلام مې نو خوښ بیا وروسته مخلص شوی کتب هرقل چې دا خط ولسته کنه بادشاہ دا مخکې منظر وسوایه او سوالات جوابات شو دیخ کلی شو نو دغه اسلام راونه نه دغه وخت کې او خلک په پیش دې جوړ ډیر مایل نو شور نو دا پر دې سړي دا وباسه نو دا هغه نه پس بادشاہ خط لیکو روم دارالخلافه هغه کې یو دوستو عدد پشان عالم او د نجوم او د کهانت او د پخوانو کتابونو دا غنمو دغاتق چې ستا سره دا شان یو خط مال راغلی او دا تپوسونه مو کړل او دا خبر دی نو چې دا خط د چا په واسطه لیکل دی نو څوک شارحین وای دا خط چې چا په واسطه لیکل د سره د حیا مولېګا چې لار شاغته په پټوي کاغه مسلمان شنو زبم مسلمان شو لار نو چې هغه ته خط ورسېد او د حیا ورسره نه خو دا یقینا پیغمبر دی او دا غلو مبارک شخصیت ته چې زمون پیغمبر عیسی علیه السلام دغه په باره کې پیشنګوئی کړه او دا عیسی او پادری وغلو مذهبي مشر بادشاہ خو دې هغه د عیسی د پادری توپ جامع خللو هغه کراس لرک صلیب او اعلان کوي زه مسلمان خلق پیراغون شوالته قتل او دا دحیا خپل رسول ده بادشاہ ته باغله لاش مالا به جواب مروي انور کسان مرسره او بادشاہ بیت المقدس را روان شو حمص نو د حمص ته رسید او دا سړی روم تلال او دا قصه ولې چې واپس راتل روم کې د سره ملو شو نو حمص نه لا چرته بادشاہ بل خو په دوره نو تللی چې خبر ورته خبر شو چې دغه تر خو قتل بدم ایمان ته ځلوي خو به ورسته د خپل یو چل ولکه نو ثم كتب هرقل دا قصې درې منظر ده هرقل بادشاہ ولېګل یو خپل دوسته د رومیه د روم دارالخلافه اوس ورته فاتیکان وای په عربی کې انګریزي کې ورته ویټکن سیټي وای ویټکن ښار وکانه نذیرا فی العلم عدد پشان دیو پا علم کی وصوار هرقل الى حمص او هرقل لبیت المقدس نا حمص ترا روان شو فلم یم حمص دید حمص نا چرتبل خوالانو تلی دا بادشاہ چرتبل پروگرام یا بل دوره نو کړي لا حمص کیو حتی اتاو کتاب من صاحبه دا خپل دوست نو ورته خطر راغی يوافق رای هرقل چې د هرقل د رای سره موافقو چې دا سی پیغمبر دی تا چې تا ته پوښتنه کړی او دا پکې مستا چې څنګه راځي چې پیغمبر د زمان دار راځي علی خروج النبي صلی الله علیه وسلم چې دا پیغمبر علیه السلام دی وانه نبی او نبی دی خط قرآن خوانتا خلق مرک دته خط را لګل خط نه پس به اعلان وکړ خلق مرک نو دغه داسې چلو هرقل چې د حمص کې یو لوی اسمبلی هال او اسمبلی هال کې ورونه او د مشر زوی چتی لګ او دا هغه جدا وری کته چې پاکستان کې اسلام آباد کې اسمبلی هال وکړ یا د عدالتونو قچرو کې نو د حاکم دروازه جدا او د عام خلکو جدا وي هغه چت ناشتي په سټیج چې چا ورته لاس ورونه رسي څو په حملونه کې دلته سپیکر او چت ناشتي نو لوی اسمبلی هال مجلس حال اینکه ورونه لګیدل نو دا ټول ارکان دولت را وستل او مشران دا حمص
اربابان خانان ملکان او وزیران او فوج امرو غست فوج ته بار درېږي او دروازې د بار نه بندې کی خلک نه وی پوي چې دا سوي نو چې خلک رال المجلس جوړ شو نو دې د خپل دروازې نه اوچت راوخت او په سټیج باندې کېناست وی قومه دا مخاطره چې د دنیا او د آخرت کامیابی درته حاصل شي او ستاسو ملکم پات شي دا خدای چا فخر لکه دا مخاطره په دغه پیغمبر ایمان نه وړي ما خبره خو خلق اورېدل نو خلق بس منډه دروازو طرف دی خو چته ته خلاص کول نشو نو وتل پمنډه نو چې وی کتل دروازې بندې او بار پوج ولاړ بیا ورته دی خواوي نه تاسو ما خبره لا پوره نه اورېدلې دا مې تاسو باندې امتحان کو چې خپل دین مضبوطی یې کنه نو شکر دې مضبوطیا معلومه شو ځکه دا ایمان امرولو څه قول نک نو ټول ته خوشاله شو سجده ورته نو دا دغه نه چل ول نه کار وای د سره د حکومت هم یاره او د خپل ځان نه مرګم یاره نوای فعادنا هرقل اعلانو که هرقل فی لعظماء الروم دلولو غټایټو کبراو د روم د پاره فی تذکرۃ له په اسم لحال کې په یو لوی عدالتي ځای کې دسکا دا چې د مجلس ځای لکه جماعت په شکل جوړي او ورونه یې پکې د حمص په حمص کې حمص آباد خار دی ونې دی پکې باونه خالد ابن ولید دلته خخته زوی ور سره خخته صحابه خخته عمر ابن عبد العزيز خخته ثم امر بابوابها بیا غدا اسم له حال دروازې چې حکم وکړ فغلقت بند کېده نشانه بند شو او فوج ملاو ثم طلع به پر سرګن شو چتنا ما هرته د دمر جدا او سټیج جدا نو سټیج باندې را اسم له حال ملي د قشان یا عدالتونه موږ پاکستان کې دا مشر قاضي او جج دی ورته جج وای هغه چت ناست ثم طلع به پر سرګن شو د چت زینا فقال يا معشر يدرم غټایټو سردارانو شاغلو هل لكم في الفلاح والرشد رغبت مشتپا کامیابی او په هدایت وان يثبت ملككم او دام خوخه چې تاسو بادشي برقرار پاتې شي نو دا هو ظاهره چې ټول به ویلي چې اوسه فتبايعوا هذا النبي من بیعتو کې د دې پیغمبر سره او ایمان پیراوړی فحاسب حیثیت حمر الوحش دابوکو منده اکڑا و تختیدل لکه تختیدل لحمار وحشی حماران پا افریقہ کی دیری نا احکاری شیره علی انسان نیری یا چی پی ڈازو کے یا پی زماری ورشنو دا سی ترپ وی سبدا سی مندکی سبدا سی دا حمار وحشی دی عام پرونا غٹی تک سپینی برک پاتے کولے او سلو نالتا دیر دی پا افریقہ کی وی داسې درجه وکړه منډه وکړه تېښته وکړه لکه روانه ویجاړه منډې ته حیث وایي چې په یو طرف منډه کې او دا خو لکه د پولیس په شان مهذبه منډه وي خو څوک داسې لکه بم چې سړی راخلاص کړي څوک داسې منډه کې څوک داسې منډه کې څوک داسې بې سمي بې رخه بې طریقې ګډوډ فحاسو تېښته وکړه دربې وکړه منډه وواله وتښتېدل حیثیت حمر الوحش لکه دا حمار وحشی دا تیختی و من دی بشر الى ابواب دوازو طرف ووجدوها قد غلقت ویلی دی چی در یعنی چا داسی من رکھتی چا داسی لکه سڑی اور چی بلشی یا بم فلاشی نو خلق دروازو تا من دوی چی ارسنگی من دوال فلما حرقنو نو چی ویلی دل دروازو سر او دری دل بندو گنا ابار فوج والا فلما هرقل نفرتهم چې هرقل خو ناس کې ګوري ورته د دې دا نفرت ولې د وایست من الایمان د دې د ایمان نه امید شو قال ردهم علی دا واپس او به چې واپس تاسو الکه کینه پوساله شه دا ما خبر الله نه د پورا چل ول ورسره کې وقال اني قلت مقالتي هذه
عنفا داو چې ما څه خبرو کا اختبر بها شدتکم علی دینکم ما پدې معلومه او تاسو مضبوطیا په خپل دین چې تاسو په خپل دین څومره کلکیه کلکوان تاسو په دین تاسو فقد رأيت هغه ویلي چې تاسو اخیره په خپل دین ډیر مضبوطی د دین نه خلاف یو خبره نشه اورېده فسجدوا له طول ورته سجده وکړه وردوا عنه طول ته خوشاله فكان ذلك دا ابن ناطور وی دا معامله آخری معامله و دا هرقل آخری معنا دا را چې دا آخری عمل او کلام د دو چې امید ته د ایمان کې دی شو خود دا حال راغی چې ایمان یې راونه دا څنګه چې آخری معامله و د حیات دا ندی ظالم بیا په جنگ موته کې فوج را لګلو د مسلمانانو خلاف او جنگ تبوک کی پخپل راغله اردن پورې خو خدای په دغه راو اردن نه به خطر ولېګا حضور پاک ته چې سب زما پتا ایمان دې زه مسلمان حضور پاک دا او کذب عدو الله وعلى نصرانيته دې پخپل نصرانیت حضور پاک کې ایمان راوړې خدای به بادشاہ برقرار ساتلو او بس ایمان راوړ دیر خلق پیگی پا ایمان پا حقانیت خصوص دنیاوی لالچ او اغراض اغا پا مخالی دا رسول دا جند اختیار کی کنه اغم بلا خدای ورکی کو پیگی پھر ندیوی دا آخری ما قال ابو عبداللہ امام بخاری و رواه صالح بن کیسان و یونس و معمرون عن زهری دا سنگا چی دا زهری نا دا روایت دا بیان کرو شعیب دا زهری نور درم شاگردان دی اغیم دا بیان کر دے متابعان اقل کی دا شعیب اور تائید کی دا کلام دا شعیب پر روایت دا دے حدیث کی دا زہرینا دا زہری شاگرد سکت شعیب ندرینو شاگردانو تے اشارہ صالح ابن کیسان سے بیان کرے پا کتاب الحج کی اور یونس تے بیان کرے پا کتاب الجہاد اور معمر تے بیان کرے پا کتاب التفسیر کی یعنی دا حدیث تے درینو شاگردانو بیان کرے صالح پا کتاب الجہاد کی اور یونس پا کتاب تفسیر حج کے اول صالح ابن کیسان کتاب الحج کی اور یونس پر کتاب الجہاد کی اور معمر پر کتاب التفسیر کی دا زہرینا وصلی اللہ دا آخر وی حافظ ابن حجر وی دی پا آخر کی دا سے حدیث روڑی چی آخریت پیش آوی دا آخر داغا براعت الاختتام دے اور مولانا زکریا سے دی تقریر کی چی دی دا سے لفظ روڑی پا آخر دا حدیث کی چی مرگ پہ اشارہ وی آخر وستا آخر گوارے مرگ دے مرگ دا خیال کا وعدن نیرنش مولانا زکریا سے بھی پا موت حملے اور حافظ ابن حجر پا براعت الاختتام حملے چی آخریت دا بحث دے اشارہ کی فکان ذالکا آخر شان ہے جنگ ذکر امرا آرے چی ہمیشہ جنگ ویدا سے عاقبت دا مسلمان با پیغمبران کنسو شب قدر علاقو سر تقسیم خونه لري زمکو سر لري که نهریز مکی سرکاری بی پی بے نصف العشر ده اگه خپلی بی دریابون نه راوستی زمیدارو یا کاریز بی یا بارانی بی نائی که عشر ده شب قدر و غیر شب قدر فرق نشتا زمکو فرق ده بچه نمونه غشتل و خطبه که دا بدعت سره مناسبت سره دا خبره پاتې شو دې کې اوله دا چا تاسو کې خلک رایا ده دا دومره وګد حدیث مو یې نو دې کې مناسبت د باب سره مناسبت پدې کې دي چې دې کې ابتدایي اوصاف د نبوت ذکر شوی دي پیغمبر بداوی پیغمبر بدلوی نه سب خاون دی پیغمبر به دروغ نه وي پیغمبر به غدر نه کوي پیغمبر به د دې خبرو نصیحت کوي پیغمبر با جنگ کئی تکلیف هم ترازی و عاقبت بدائی نو دی که بیان دا اوصاف دا محالهو راغل دیم دا چی دا آغا حدیث دی چی دا زمانه دا ظهور دا نبوت سر تعلق لگی دا حدیبین پس بید اسلام غلبر علا پا ملکنو ظهور دا وحی دا وقت نزیاتش او دیکی چونکه دا پیغمبران اوصاف راغلی دی انا احینا الیک ما احینا دا بادشاہ چی نقل کینوی پیغمبران دا قشانتی وکذالک الرسول تبعث فی قومها وکذالک الرسول لا تغدر
او دا تعلیمات د انبیاء کرامو دی مشترک عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا. نو پدای کې نه حنا الیک سره مناسبت راغ وصلی الله علیه فقط د وحی پکرا کان سکان دا ډله د هندوانو د مشرکانو خدا غوینه په بعضو خبرو کې جدا دي. دوی خپل پیغمبر مانی ګورو نانک اسلام نه پس پیدا شوی دی. فارسی ویل د حج ویل دی د مسلمانانو عالمانو نه کتابونه ویل دي او د حضور دې صفته کړې په خپل کتاب ګران کې او د قران شریف او د حج ګران یو کتاب دی دغه په خپل جبه کې راغې تلاوت کې همیشه د دوی امام عبادت خانه چې د پامبر سر کې ده امر سر کې غټ د پروتي ګران او یو سره چې پاسینه بل بور تکینی ته دا غي داخله چې د تلاوت باندې شي نو ګران والا ګران توي ګران یو منظوم کتاب دی او د حضور پاک صفات هم د پکې ده ادب د حسن عبدال څخه دی دا ده کې د دوی او بلا دغه ده یو ته پنځه صاحب وي ا پنځه داسې نه خېپ جوړ کړ سکان پنځه شاعر د دین غني یو وختنه خیل مثلا یو بنگړی اچو یو چاړه ساته او سبنه خنور دې دای په پنځ بناوي د خپل دې هر څوک وختنه خړای نو نه د ترخې نه د لاندې سامان خای پته نه یسه قبې شکل نه د سر خړای نه د ګیری خړای ا باقي خبره د انوان د مړي سوځي او شرک کې مبتلا دي پدول ده نوم نه اسلام د منول نوم دی په جندل خو هرقل په جندل نه حضور پاک بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص كتاب الإيمان أهم كتاب البخاري تكون دارا كتاب كتابنا كتاب الأول كتاب الأسلام كتاب الاعتصام كتاب الصلاة لا يكون كتابنا فبخاري كتاب الإيمان تبخيار ثم الورد ويسو بحثنا تقيا الله أولا خبر ترتيب كتاب الإيمان بدأت الوحي آمنا تفت كتاب الإيمان بذيكير حديث شريف حديث تقرأ خلصا دارم دو خبرات دونا ایمان او د اسلام لغوی معنی اصطلاحی درم اختلاف دا اهل ملل دا ملت اسلام معنی دا فواق اسلامیه دا حقیقت دا ایمان شرعی سلورم جواب أدلة متكلمين ذو تحت المسلم إجمالا دوم أدلة محدثين كرام إجمالا هذا جواب متكلمين بأغيث إجمالا وجب منصب الكلام هذا نظام وما بين المتكلمين والمحدثين هذا عام أولي مختلف فيه يقول أهل حق منصب خلافه كما وجد تنازعه هو استبدى رجال
احناف ودې احناف باندې وایي دا نسبت کوي دی که نه اتمه مسله د استثناء د ایمان انا مؤمن به که انا مؤمن انشاء الله مؤمن سره د انشاء الله څه معنا دې ته مسله د استثناء د ایمان وایي دا اتمه مباحثه د مقدمې په شکل د کتاب شروع کولو نه مخکې راځه تعلق فقط بكشف تشبيه الفارق عشان يحيى تصويرك يحيى روضه فرشه وتعالى تصويرك يعني دوري كما لكن أتذكر أن ذات ما تشوفه سافن وزوره ومسره لقد الوحي فرد كتاب الإيمان وقت بعد بدل الله ذكر شوز كتاب الإيمان هذا كتاب الإيمان ربط صدق في حديث بحياة الله دارت حوارا كتاب الإيمان ربط الله بري مناسبة لري بري وجه اولا دا چې حقیقت د آغاز د کتاب الایمان دا بدل الوحي په مقدمې په حیثیت وکړ مقدمه دا چې احادیث د رسول الله علیه حجت دي چې د رسول الله مخالفو ومنې او رسالت یې ومنه نو چې حضور مبارک په حیثیت د موحی الیه او بحیثیت د مرسل ثابت شو چې د وحی شعور شو نو اوس کې موږ بحث کوو رسول الله مبارک کلام او فعل علیه حجت دي چې هغه رسول ومني نو رسول الله موضوع د مبارک علم نه بوصف انه رسول الله او بوصف انه یوحى الیه نو د مخکې باب کې اثبات د رسالت د مصطفی شو په شروع د وحی دا مقدمه و د کتاب او اصل کتاب اوس د ایمان نه شروع دی په دې چې پیغمبر ثابت شي وحی ورته ثابت شي او ایمان د اول مطلوب د عمل دویمه وجه دا چې اول خیر د اسمان د طرفه نازلېږي انسانانو ته هغه وحی ده اول خیر نزل من السماء والوحي وحي ثابت شه اوس اول مطلوب من العباد الايمان بهذا الوحي اول مطلوب د بندنه پس د وحي نه ایمان په هذا الوحي اول خیر د خدای د طرفه وحي او اول لازم د مسلمان ایمان بهذا الوحي اول باب کې وحي ذکر کړه اوس دویم باب کې ایمان ذکر کړه دویمه ورته دا ښیي چې دا ایمان چې ذکر کوي پس د وحي نو دا تا ته ښیي چې په اسلام کې ایمان شرعي معتبر دی او د هغې بنا ګورې ټوله په وحي الهي ده نه په ادلو د منطقیینو او په نظریاتو د فلاسفو د یونان زمونږ د ایمان دا قاعد دي چې اعمال د ټول بنا دي په وحي الهي وحي الهي چې څنګه اثبات د صفاتو د خدای کوي او اثبات د حقوقو د مصطفی کوي هغه ټول هغه دي چې په وحي الهي ثابت دي زمونږ د ایمان بنا په ادله عقلي
یو منطقیت ملاک نفع مبادی و نظریات و فلاسفون همونگه که آغازم بود اقاض مباحثا و دانت صبحی و داوبان ایمان نورد مالک اساس آقاز دارستی پا احوال ثابتا کہ بختلت ایمان مرض لازم نیلی پا مقدمہ کی دا علم و موضوع دا علم پا مثال کتری مثالون اخذ ای صفت دا علم دخلی منی و قدرت اعاطا تاسفون نور اخبر دلائلی ای صدور دا عالم دخلین بالاضطرار عند واسطة عقل الطعام صار